زه مختصر خبره کومه. نن د قبایلي سیمې د وزیرستان نواله باجوړه پورې دلته ډېر خلک راغلی دی او د دوی همیشه چې مولانا صاحب کله راغوښتي دي را رسېدلي دي که بلې پارټۍ مشرانو راغوښتي دي را رسېدلي دي سره دغه خپلې غریبۍ خو دوی دا ګوري چې آیا ما ته به دا امن په څنګه راځي. داسې ده که نه ده؟ د دې یو شي دپاره راټولیږو چې امن به څنګه راځي او د هغې چل په دې تیرو 15 کالو کې موږ یولم دا چل رانلی چې دا امن به څنګه راځي. دویم 2018 کې چې موږ قبایلي انضمام وشو د هغې نه پس هم په موږ کې په کشرانو او مشرانو کې یو ډېر خلا دا راله، یو به ویل ښه وشو بل به ویل بد وشو. نن هم هغه پوزیشن دی. موږ مولانا صاحب چې نو راغلی هم په دې باندې بحث وشو. زه دا وایم چې FCR د انګریز قانونو دا اوس هم د انګریز قانون دی، په دواړو کې امن نه و. موږ له امن پکار دی که یو بل انګریز قانون کم پاتې هغه دې را مخکې شي، خو موږ له امن پکار دی. بنیادي زموږ دا خبره ده. نه م FCR خوښ و نه م دا اوسنی قانون خوښ دی. د کشرانو د هغه پورې دا قانون خوښ دی د څو پورې چې عدالت کې کیس نه راغلی، چې کیس په عدالت کې راشي وي دا په څه غم واوښتو. خبرې لنډه وو. موږ یو څو مشران دننه کېناستو، موږ ټولو دا خبره قبایلي مشرانو دا وتړله. مولانا صاحب تا ته موږ دا یو سوال کوو، دا یو ریکویسټ درته کوو چې څنګه د دې مدرسو دپاره دا پاکستان داسې وخوځاو، دا پاکستان دې داسې وخوځاو، موږ له چل نه راځي. دا پاکستان موږ له وخوځاو، امن راله راوله. او دا خلک نن خو دلته لاسم پړه هر څه کوي، په الیکشن کې تاله ووټ نه درکوي. هلکه تاسو ولې ووټ نه ورکوئ؟ ستا جواب ما کړی مولانا صاحب، مال زمونږ په اخرو کې چې کومه غوا کومه میښه ښه شوده نه کوي، موږ کم کل ورکوو لږ بوس ورکوو. تاسو په دې وخت کې په جذبه کې وئ، خو د الیکشن په وخت کې هم دا جذبې ختمې شي. نو ستاسو د طرفه به زه ګورې ګرنټر یم او مولانا صاحب ته موږ دا خواست کوو چې دا به ووټ هم درکوي، هر څه به کوي، خو مخکې دا پاکستان ورله د اسمبلیانې ورله وخوځوه. زما رسه دا خبره ده. مهرباني